علی تشیع او دا شیعگان دا سوق دي د دو عقاید او نظریات سری ځکه زموږ ډیر مسلمانان داسې دي چې هغه هر چا ته خولې چینګې کړي او نیولي د هر چا بیانونه اوري بس د هر چا متاثر کیږي. په دې روزه کې یو کس را پسې راغی ورته ماته وي فلان کې ډېر بهترین عالم دی. ما یې څوک دی ته وښیه چې ما وکتل نو هغه شیعه د خدای مسلمانه د هر سیز کی ته کوالټي ګوره ته چې بازار ته لاړ شې نو ته په هر سیز کی کوالټي ګوره خدا یو دین دی بس چې چا څه وویل بس ته غاړې ته ورچولي په لاس کې دې اخیستی بس ګډېږي روان دی. نو د دې یو څو عقاید دي. اولنۍ عقیده د شیعګانو څه ده؟ د قرآن متعلق د قرآن په باره کې د دوی عقیده سره عددي هغه عقیده څه ده؟ نو قرآن کریم په باره کې دوی دا وایي چې جبرائیل امین چې کوم قرآن کریم راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي په هغې کې 13,000 آیتونه وایي 13,000 آیتونه. دا اصول کافی د دې کتاب دی بحواله بینات اصول کافی 414 نمبر صفحه کې د لیکلي دي اصول کافی کې چې یعنی قرآن کریم چې کوم جبرائیل راوړی نو په هغې کې څه ووایي په هغې کې دي ووایي 13,000 آیتونه دا موجوده چې کوم دی دا قرآن صحیح نه دی دې کې 6,666 وغیره آیتونه دي لہذا دا قرآن نیمګړی دی. دویم د قرآن کریم د دوی باره کې د دوی عقیده دا ده قرآن کریم کې صحابه کرامو هغه الفاظ لیکلي دي چې هغه الله نه دي رالیږلي یعنی دا قرآن کریم تحریف شوده دی. مطلب دا شو چې دا قرآن کریم صحیح نه دی او دا مسله هم لیکلي ده احتجاج تبرسی لیکلي ده په صفحه نمبر 27 کې هغه لیکلي دي. او بل د قرآن کریم وی دا قرآن کریم د دین دشمنانو جمع کړی دی نعوذ بالله. دا کم قرآن کریم چې موجوده مصحف کې موجود دی دوی دا د دین دشمنانو جمع کړی دی صحابه. فصل خطاب د دې کتاب دی په 30 نمبر صفحه کې هغه کې دي شیعګانو دا لیکلي او بل لیکلي دي وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم پا قرآن کریم کی بلحاظ زینو کی راغلے او دی مسلمانانو صحابہ اکرامو اگر دا بغض و دا حسد دا وجی نویستی رہے. تفسیری صافی کی 35 نمبر دا 75 نمبر کی صفحہ نمبر 75 کی آغلی کی لیے چی علی رضی اللہ عنہ نم پا قرآن کی دیر زینو کی راغلے خودی صحابہ اکرامو اگر سکڑے دے اگر ویستی رہے. دا د قرآن کریم د دوی عقیده ده د قرآن کریم متعلق د دوی عقیده ده. دویمه عقیده هغه د امامت متعلق ده. دو امامت دا د نبی نه لویه درجه ګڼي درجه د امامت دا څه دی ارفع او اعلی ګڼي په نبوت باندې. او دی لیکلي دي خمینی لیکلي دي په خپل کتاب کې لیکلي دي او کتاب نوم دی الحکومت الاسلامیہ صفحہ نمبر 52 کی خمینی لکلی دی کہ ہمارے مذہب کی ضروریات یعنی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے کہ اس تک کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی زمون دا امام دون لویا مرتبه دا لوی مقام دی چې هغه ته نه نبی رسیدی شي او نه مقرب فرشته رسیدی شي. یعنی د دوی د امام درجه د نبی نه لویا ده. بیا علامه باقر مجلسی هغه لیکلي دي په خپل کتاب کې او د کتاب نوم دی حیات القلوب باقر مجلسی په جلد نمبر 3 صفحه نمبر 201 کې هغه لیکلي هغه وایي
और इन अइम्मा का दर्जा नबूवत से बालातर है। वह ज़मूंग दी इमामानु दर्जा दा नबूवत न हम लोया दर्जा दा और लिखली दी इमाम मासूम होता है। इमाम मासूम हुई द गुनाह ना हर सन पाक हुई और द नबूवत द दर्जे न हम डेर आला और अरफा दर्जे और ब्याद लिखली दी तोहफ़े हनफिया की सफ़हा नंबर 17 की गुलाम हुसैन नजफी अगली लिखली दी कि हजरत अली रजी अल्लाह और दा अल्लामा हुसैन नजफी लिखली देखा अगवी अली रतन की अफजलियत बाद नबी का मुनकर काफिर है। वही सूख चिदा हुई ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रुस्तु अबू बकर मकाम लुई दे अवल और बेद उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा मकाम लुई दे दा काफिर भी नो लिहाजा दादा इमामत मुतालिक दवी सदा अकीदा द्रमा अकीदा अगद दवी दसरा दुए ची द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नरुस्तो द वफात नरुस्तो सलूर सहाबा दी अबुई पर ईमान बांधी पातिशी दी बाकी टूर सहाबा इकराम मुर्तद शी दी काफिरान शी दी नाउज़ु बिल्लाह। दग बाकी मजलिसी बखपल किताब की लिखी दी वह आप सल्लम के दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद सिवाय 4 अफराद सब के सब मुर्तद हो गए हैं। द टूल मुर्तद शीदी नाउज़ु बिल्लाह काफिरान शीदी आगा सलूर कसान जिखीन वागदावी सलूर सहाबा इकराम अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वदली सलूर ना अलावा नाउज़ु बिल्लाह द पैगंबर अलैहिस्सलाम द वफात न रुस्तु टूल चिकम दी आगा से मुर्तद शीदी काफिरान शीदी अल्लाह। अब अल्लामा हुसैन नजफी अगा लिखी दी बखबल किताब की अद किताब नुम दे तोहफ़े हनफिया सफ़हा नंबर 57 की अगा लिखी जो तुमने जान के सहाबा की रट लगाई हुई है इनमें बकौल तुम्हारे अफजल तो तुम्हारे 3 खुलफा है और कई 100 साल गुजर चुके हैं आज तक तुम्हारे बड़े से बड़ा आलिम भी इन चारों के ईमान तक साबित नहीं कर सकता। वह कतासु टूल लागुनशी टूल उलमा लागुनशी इस्तासु टूल मशरान लागुनशी नोए उमर उस्मान अली और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वह तदी ईमान साबित कवल नशी नाउज़ु बिल्लाह दा काफिरान दी और दगरंगी जामिउल काफी की आगे लिखी दी अल जामिउल काफी सफ़हा नंबर 62 दोष पेते की लिखी दी नाउज़ु बिल्लाह वह अबू बकर और उमर दोनों कतई काफिर है अलायाज़ु बिल्लाह वह अबू बकर और उमर द द्वार से दा कतई काफिर दी और द्वी बंद द अल्लाह द फरिश्तों और तमाम इंसानान और लानत ते और बिया लिखी दी मखी चिपा जहन्नम की सुंदक दे और सुंदक की 2 कसान बंदी इश्पक ददी उम्मत दी इश्पक द पखवाने उम्मतुन दी ददी उम्मत के मशपक कसान दी पागी की अवलने दज्जाल ले और बल बक्की नाउज़ु बिल्लाह अबू बकर उमर दे अल्लाह अकबर अबू उबैदा इब्न जर्राह दे और हुज़ैफा और साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु 2 नाउज़ु बिल्लाह जहन्नम की द कसान पसुंदक की बंदी है द शुक्रदार इhtijanam हालात और मालूम दी क्या ना और बिया जलाउल उयून सफ़हा नंबर 16 की दिल की दी जलाउल उयून की सफ़हा नंबर 16 की आदम हुसैन नजफी लिखी दी हुसैन नजफी अगवे जो किरदार नूह और लूत की बीवियों ने इन नबियों के खिलाफ अदा किया था वह कम किरदार च द नूह अलैहिस्सलाम खजी और द लूत अलैहिस्सलाम खजी चा खपल द खावंदान और द पैगंबरान खिलाफ कम किरदार अदा करे नाउज़ु बिल्लाह वह अक किरदार आयशी द खपल खावन खिलाफ अदा करे
رسول الله صلی الله علیه وسلم خلافی ادا کړي او ورسره لیکلي دي چې د عمر لور پکې هم وه حفصه بنت عمر رضی الله عنها او دا سهم محسوم د دیو کتاب د پاره کې د یو دا لیکلي دي او بل کتاب د تحفه حنفیه صفحه نمبر 41 کې د لیکلي دي وچاته هم دا خبره پټ نه ده چانم دا خبره پټ نه ده چې څوک د عمر په کفر کې شک وکړي وای ګوره ګوره د هر چا په پټ کې باندې خطا کیږي ښا د هر چا په خبرو باندې خطا کیږي د خدای ساده مسلمانانو دریم عقیده د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې متعلق د عقیده دا دوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله په ځای باندې دی وی علی ولی الله وسی رسول الله وخلیفته بلا فصل ارجو سره کلمه کی تحریف کی کلمه کی تبدیل او چینجنگ کی هغه څنګه مسلمان کې پدې کې هم بعضی کسان شنه نه او جی جو پدې کې جو ډېری فرقې دي جو پدې کې جی فلان کې ډله راغلي مسلمانان دي وای زو سړیا پنځم عقیده د دوی د زنا متعلق ده متعا چې ورته وي دوی متعا جایز ده متعا څه شی ده متعا ویل کېږي چاته پیسې ورکول یو زنانه له پیسې ورکې او د هغه سره شپه تېره کړي دوی دا جایز دي حالانکه دا خو حرام دي او دام لیکلي دي دوی تحفة العوام کی لیکلی دی تحفة العوام کی کہ متعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے جس نے ایک مرتبہ بھی متعا زنا کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ اکبر نعوذ باللہ اور بل لکلی دی اعمال حسنہ ترجمہ رسالہ متعا باقر مجلسی کتاب دے صفحہ نمبر 15 کی اگر لکلی دی چې متعا کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جتنا نماز روزہ زکات حج یا اعوذ باللہ چې د زنا ثواب دومره دی لکه څونه چې سړی روزه نیسي د هغې اجر ثواب ملویږي لمونځ کې د هغې اجر ثواب ملویږي او څوک چې د متعا نه انکار کوي وایي قیامت پورې په دې باندې د فرشتو لعنت دی دا د دې عقاید دي شپږم عقیده د دوی هغه د رجعت عقیده ده رجعت مطلب سره رجعت مطلب دا دی وایي کله چې دوی کړه وایي کله چې امام مهدي علیه السلام پیدا شي د هغه ظهور وشي دوی بیا څه وایي دوی چې دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر عثمان رضی الله تعالی عنہ وغیرہ او دا ټول به بیا دوباره ژوند کیږي راضی با او د مهدی علیه السلام سره بیعت کوي او دا غي تابعداري وکړي دا د دې عقیده ده او د لیکلي دي فتحفة احسن الفوائد في شرح العقائد صفحه نمبر 322 باقي کې لیکلي دي فيجب الايمان بالاصل الرجعه اجمالا ودیم ویا او دا لیکلی دی متاخرین کے کلام سے تمہیں معلوم ہو چکا کہ اصل رجعت برحق ہے اور اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے حتیٰ کہ جب امام ظہور اور خروج فرمائیں گے اس وقت مومن خاص اور کافر منافق مخصوص زندہ ہوگے اور ہر ایک اپنی دادا اور انصاف کو پہنچے گا اور ظالم سزا اور تعزیر پائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ امام مہدی غائب جب غار سے برآمد ہو گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اور تمام ائمہ ان کے علاوہ تمام خواص مومنین زندہ ہو گئے سب امام مہدی کے ہاتھ بیعت کرے پھر امام زندہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ کو زندہ کرے گا اور ابتدا جہاں سے لے کر اس وقت تک جتنے گناہ ہوئے ہوگے اس کی سزا انہیں دی جائے گا ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہ بدیورا امام مہدی علیہ السلام بارا ژوندې کی او دوی له سزاګانې ورکړي دوی چې کوم غلط کارونه کړی
बहरहाल دا غور او د فکر خبره د مسلمانانو اوس ان شاء الله په دې باندې به خبره کوم چې د دوی دا کوم عقاید دي د دې خلاف باندې د اسلام سره عقاید دي د دې په مقابله کې د اسلام سره عقیده د اسلام سره رهنمایي ده نو دې د بارا کتا سوې یو څو کتابونو نمونه به تاسو ته دروخه ما چې ډېر بهترین کتابونه دي دا غي مطالعه کول ضروری دي یو ده الشيعة والقرآن علامة احسان الهی ظهیر رحمه الله الشيعة والتشيع ارشاد الشيعة حقیقت شیعہ تاریخ مذہب شیعہ ایرانی انقلاب امام خمینی تحفہ امامیہ عقائد شیعہ شیعہ کیوں مسلمان نہیں مولانا قاضی مظہر حسین چکوالی رحمہ اللہ فقہ جعفریہ اور مسلمان شیعہ کے اسلام سے بغاوت دا کتابوں نے دی دا زانو گورے مطالعہ